تاسو اوس ځان له خپل کور هم رغولی شئ. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور اعلان کړی دی چې کم غریبانان دي او هغه ځان له کور نشي رغولی، نو د هغې دپاره به هغو له روپۍ ورکړی کېږي او هغه په هغه روپو باندې ځان له خپل کور هم رغولی شي. دغه شانتې د سولر سیسټم اعلان چې دی دا یې هم کړی دی چې سولر سیسټم چې دی دا به موږ ورکوو. نو د دې پروګرامونو په باره کې به خبره کوو، خو د هغې دپاره چې دی ویډیو به پوره ګورئ، یو لایک شیر کمنټ چې دی ویډیو له به لازم ورکوئ. بل دا ویډیو معلوماتي نو تاسو راخلی مخکې شیر کوئ چې نور کسان ته ورسي. نو د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور چې دی هغه اعلان کړی دی چې کم غریب عوام دي او ځان له کور نشي جوړولی، لکه ځمکه د هغو سره خپلی او کور نشي جوړولی، روپۍ ورسره نه وي، نو د حکومت د طرفه به هغو ته روپۍ چې دي دا میلاویږي. دغه شانتې که یې خپل کوري او په هغې کې کامرې نشي رغولی، لکه کامرې ورسره کمې او دوی وایي چې موږ نورې کامرې پکې رغوو، نو د هغې لپاره به دله روپۍ ورکړی کېږي. هغه 3 ارب روپۍ چې دي د دې لپاره ایستلې دي چې کم غریبانان دي په خیبر پښتونخوا کې، نو هغه کسان ته به 3 ارب روپۍ چې دي دا به ورکړی کېږي. خو دا به هغې کسان له ورکړی کېږي چې کم کسان په خپل کور کې ځان له کامرې رغوي او یا یې ځمکه یي په هغې باندې ځان له کور رغوي. دا به هر یو کس ته چې دی د 1 لاک نه والا د 15 لاک روپو پورې چې دی دا ورته میلاویدی شي. او دا روپۍ چې دي دا په قرضه کې، لکه دا به داسې نه دا روپۍ تاسو له درکړې دا به ستاسو وي، د دې قرضه چې ده دا به تاسو خلاصوئ. خو په دې کې به دغه چلي چې په دې کې به سود نه وي، لکه تاسو چې کم کش د دې ادا کوئ نو د هغې به سود نه وي، تاسو به هغه روپۍ چې دي به دغې کشتونو کې ختموئ. نو د 1 لاک نه والا د 15 لاک روپو پورې چې دی دا به ورکړی کېږي. دغه شانتې دا د هغې کسانو دپاره دی د کومو کسانو ځمکه خپلی او یا په کور کې کامرې کمې او دې ځان له کامرې رغوي، د هغې کسانو دپاره. نو ځینې خو داسې غریبانان دي چې د هغو ځمکه هم نه او کور هم خپل نه چې دا پروګرام یې د هغو لپاره شروع کړی. نو په دې کې هم داسې کسان وکتل چې د هغو ځمکه خپلی، نو هلو به هغې کسانو له چې دی دا قرضه به ورکړی کېږي. بل دا قرضه چې ده دا داسې هم نه ورکړی کېږي، د دې لپاره به تاسو سخت دی، نو د هغې نه وروسته به دا قرضه چې ده دا به تاسو ته میلاویږي. بل دا اعلان یې کړی د سولر سیسټم، یو خو سولر سیسټم دی د غریبانانو دپاره اعلان کړو، بل چې دی هغې د دیني مدرسو لپاره چې دی اعلان کړی دی چې کومې مدرسې دي هغه مدرسې به په 4-5 ورځو کې چې دی د هغې رجسټریشن به سټارټ کېږي او هغې مدرسو ته چې دی سولر سیسټم به لګي. تاسو به کتلی یو څو ورځې مخکې یو مدرسه را هغه د بیل د وجې نه چې دی هغه بنده شوې ده او دغه مدرسه چې دا بنده شوه په سوشل میډیا باندې دغه ویډیو چې ده زیاته چلیدله. اوس چې دی علي امین ګنډاپور دا اعلان کړی چې کم دیني مدرسې دي هغه به موږ رجسټر کوو او دغه مدرسو ته چې دی سولر سیسټم به لګوو. نو کله چې دغه سولر سیسټم هغې ته ولګي نو په هغې پسې به بیا د بجلۍ بل چې دی دا به نه راځي، ځکه دا یو ډېر غټ کار دی. نو دا ویډیو راولی مخکې شیر کړئ که کومو مدرسو ته دا خبره نه یې رسېدلې چې هغو ته ورورسي، هغو دا ویلي دي چې په راتلونکي هفته کې به دا کار موږ شروع کوو. نو 3-4 ورځې په هغې کې تېرې شوي دي، نو 3-4 ورځې نورې پاتې دي چې په هغې کې دغه مدرسو والا خپل ځان رجسټر کړي او سولر سیسټم چې دی دا ورته ولګي. کوم چې دیني مدرسې دي په هغو ټولو باندې چې دی دا خبره پکې کړې ده چې ټولې مدرسې دي کوم په خیبر پښتونخوا کې په هغې ټولو باندې به دغه سولر سیسټم چې دی دا به لګي.